موسی علیہ السلام یو ورځ د الله پاک نه سوال وکړ ای الله ما ته یو داسې بنده وښیه په مخ د ځمکه چې هغه بنده په مخ د ځمکه د ټولو نه زیات ګناهګار انسان وي. الله پاک ورته وحي وکړه پلانکي علاقې ته لاړ شه، هلته یو ځوان دی هغه په مخ د ځمکه د ټولو نه زیات ګناهګار دی، زما په نافرمانو کې هغه اخته دی. موسی علیه السلام چې کله لاړو هلته یو ځوان دی په نشو کې هغه اخته دی چې د دنیا څه قسمه ګناه دی هغه ځوان کوي. موسی علیه السلام ورسره ملاقات وشو. موسی علیه السلام د هغه ځای نه واپس راغی. څه موده پس موسی علیه السلام د الله پاک نه سوال کوي ای الله ما ته یو داسې کس هغه وښیه چې هغه په مخ د ځمکه د ټولو نه زیات نیکي کوونکی وي، د ټولو نه زیات تابعداره یې ستا، نافرماني نه کوي. داسې یو کس ما ته وښیه. الله پاک ورته حکم وکړي پلانکي علاقې ته لاړ شه، هلته یو ځوان دی هغه په مخ د ځمکه د ټولو نه زیات نیک انسان دی. هغه کس موسی علیه السلام به لاړ شي، کله چې هغه ځوان ویني هغه هم هغه ځوان وي کوم چې څه موده مخکې موسی علیه السلام د هغه سره ملاقات کړی و. په داسې حالت کې چې هغه انسان انتهایي ګناهګار و. اوس ورسره دوباره موسی علیه السلام ملاقات کوي، انتهایي نیک باعمله نوجوان دی، عبادت گزار نوجوان دی. موسی علیه السلام حیران شو. موسی علیه السلام په دغه وخت کې د الله پاک نه سوال کوي ای الله دا څه قصه ده؟ دا خو هغه کس دی چې لږ وخت مخکې زه راغلی وم او دا تا ما ته وحي کړی و چې دا هغه کس دی چې د ټولو نه زیات ګناهګار دی. نن چې دی نو هغه داسې نیک اعمال کوي. الله پاک ورته وایي دی یو ورځ ناست و د خپل بیبي سره خبرې اترې کوي. په خبرو اترې کې ورته دا ښځه وایي ته خو انتهایي ګناهګار انسان یې، ته خو جهنمي انسان یې. کس ورته وایي یو خبره خو ستا صحیح ده چې زه انتهایي ګناهګار یم، جهنمي راته مه وایه، ځکه زما د خپل رب د رحمت نه امید دی چې الله پاک ما ته د توبې توفیق راکړي او زه توبه وباسم او زه جنت ته هغه لاړ شم، ما ته جهنمي مه وایه. ها البته ګناهګار یم. الله پاک فرمایي ما ته د ده دا خبره دومره خوښه راغله چې ډېر انتهایي ګناهګاروالي په حالت کې زما د رحمت نه دومره امید ساتي، نو ما د ده مغفرت چې دی هغه نصیب کو او ده ته مې د توبې توفیق هغه ورکړو، د توبه وایستله. نن چې دی نو هغه دومره عبادت کوي چې دا زما په نیک بندګانو کې هغه شامل دي. اگر چې موسی علیه السلام په خپله پیغمبر دی، پیغمبر نه بل نیک څوک نشي کېدلی، په امتیانو کې هغه نیک انسان چې دی هغه الله پاک چې چاته وغواړي د توبې توفیق نصیب کړي، د چا مغفرت نصیب کړي. د الله پاک رحمت انتهایي وسیع دی.